کله نه دی راغلی دی ما ته په دې محفل کې څوک نشي ویلی چې له دې ملک نه څو حج له تللي دي تاسو کې چا حج کړی دی 3 کاله دا د یهودیانو یوه ایجنډه وه چې دې سړی راولئ چې حج بند شي عمرې له څوک تلي یې نه یې تلي که نه دا ولې دا د باندې راغلی دې سړی دی چې هغه یو ډېر منحوس دی دا ملک سپېره شوی دی او چې کوم ملک سپېره شي په هغې کې حقیقت دا بیا راځي قاتونه راځي سیلابونه راځي بارانونه بې ټیمه کېږي دا ولې هغه سپېرهوالی او هغه سپېرهوالی له دې وجې نه دی چې له ده په محلاتو کې کم کردار کېږي تاسو لږ د هغې تپوس وکړئ چې په اسلام آباد کې په بنیګاله کې کم کار روان دی چې د هغې موږ ته اسلام منع کړې ده او په یو قوم باندې الله پاک د هغې د وجې نه د ګټو باران کړی تاسو تپوس وکړئ زموږ د علما ناست دي هم دغه شان باران به یو ورځ په موږ باندې کېږي که موږ له دې مخنیوی ونه کړو چې دی برداشت کړو عزتمندو خبرې به کېږي سبا به انشاءالله بیا دلته کېو خو دغه یو خبره دی ملګري اواز وکړو چې زموږ ډېر نوجوانان اوس هم وایي چې زموږ وزیر اعظم سمارټ دی او په کمیس پرتوګ کې تللی امریکې ته تللی دی او هلته کې خطاب کړی دی او دا یې کړی دی او دغه یې کړی دی که نه یار وروره ماله ډوډۍ پکار ده ماله رزق پکار دی زه په کمیس پرتوګ او په پتلون باندې څه کوم وروره ماله ارزاني پکار ده بهرحال ټیم مختصر دی زه اوس زمونږ مشر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو ستر مشر او زمونږ مشر رور خالد محمود خالد صاحب ډاکټر صاحب ته درخواست کوم چې په مختصر الفاظو کې د خپلو عوامو ته خطاب وکړي او دا نننی مجلس راغونډ کړي او بیا به انشاءالله تعالی مولوي صاحب دعا کوي د هغې نه بعد به بیا انشاءالله پروګرام عزتمندو مشرانو زما ته ولاړ مخامخ همزولو مشرانو کشرانو ستاسو د ټولو په اجازه باندې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان ډیموکریټډ موومنټ مرکزي مشرانو په اپیل باندې نن په 40 تاریخ ته اتوار ورځ وه چې نن په نشاد چوک منګوره کې د سهار د 10 نه راواله د 15 بجو پورې دا احتجاجي کیمپ دلته جوړ کړی شو او دې ته مختلف ملګري رالل ویناګانې ورته وکړې عوام ورته په ګڼ تعداد کې رالل دا د دې مقصد دپاره د 15 ورځو په دې ټول ملک کې د احتجاج فیصله شوې ده چې په دې ملک کې کم لا ماتونکې ګراني په دې قوم باندې مسلط کړې شوې ده کمه بدامني په دې ملک کې ده او کم لا ماتونکي ټیکسونه په ملکنډ ډیویژن کې او بیا په سوات کې او بیا په دې منګور او په دې خوا او شا کې د ناپیس کولو د کوشش په خلاف باندې د بجلی د بیلونو او د پټرولو او د خوراکي شیزونو کې چې کومه اضافه شوې ده د هغې په خلاف باندې نن دا کیمپ د سهار نه د دې وخته پورې وچلېدو سبا به هم که خیر د الله په مهربانۍ باندې به دلته دا احتجاجي کیمپ دلته قایم وي د زیارت د ورځې پورې به احتجاجي کیمپ وي د هغې نه بعد بیا د جمعې په ورځ باندې به دلته یو عظیمشانه جلسه کېږي بیا یو دویم دریم تاریخ څلورم تاریخ باندې به بیا دلته دا کیمپ په لګېدلی او بیا به په 15 نومبر باندې به دلته یو عظیمشانه جلسه کېږي عزتمندو مشرانو زمونږ د دې کیمپ مقصد دا نه دی چې موږ دلته څه د مستۍ نه راغلي یو او موږ دلته ناست یو موږ ډېر د مجبورۍ نه دلته ناست یو موږ له الله تعالی عقل فکر راکړی دی موږ په دې وطن کې او په دې معاشره کې سیاست کوو او د سیاست چې دی دا یو عبادت دی او د سیاست په ذریعه باندې د دې قام مشکلات او د دې قام مسایل حل کېږي خو موږ د سیاست نه ځان ډېر لرې ساتلی دی سیاست ته موږ څه وایو چې 2 کسان د یو بل سره دروغ وایي وایي دا یې ورسره سیاست وکړو دا سیاست چې دی دا هم دې خلکو بدنام کړی دی د سیاست په ذریعه باندې به موږ د دې قام مشکلات او د دې قام مسایل حل کوو یو لنډ مثال در کوم چې زموږ په خوا کې دا ګاونډي ملک چې دی چین و په چین کې سیاسي پارټي نه وه د چین خلک چې کم دی په اربونو خلک و خو هغو ټول افیم به خوړل افیمیانو نشې به یې کولې خو چې هغو سوچ او فکر وکړو چې دا دونه غټ ملک دی او په دې کې ډېر انسانان الله تعالی پیدا کړي دي پکار دا ده چې د دې خپلو وسایلو نه موږ پیدا والو او دا خپل وسایل چې دي دا موږ د خپل